باب دے بیان دا روایتو کی چې راغلي دي په خوراک کې د مجذوم سره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفق. د یو انسان نه بل انسان ته بیماری نه لګي. لا عدوى او دغه رنګي فرمائی خلقوی سفر دا میاش دا سپیره دا دا خبر نشتا. سفر المظفر و سفر المعظم طویل کی ولا تیارتا سپیروالے نشتا. دا پلانر ما دا پار سپیر راگے دا نشتا. ولا حامت فرمائی خلق جب باب تروتا سفر لبدلا مرغی بدا خیر طرف نوالوت ویرا دی کی خیر دی چی رکس صرف نموالوتا دی کی خیر نشت. دا وهمی خلقو پا دغا وهم مان دی بناو دی وهم مان پیام سلام رات کرن. یو انسان نبل تا بیماری نلگی. او یو روایت کرا لگی فر من المجزوم کما تفر من الاسد. د جزامی سرین ناسو تختا لکه څنګه سرین ازبری نه تختی ناغی نه معلومیږي. فرمایي چې جزام بل تلګي. اوس دې روایت کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم جزامی سړي سره خوراک کړی دی. فلاک مال مجزوم وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل ابن فضال عن حبيب بن شهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم بأمر السلام ونولاس مجزوم فأدخله معه في القصعة داخلی که اغا نازان سر پکاسا کی. ثم قال بے فرمائل کل بسم اللہ خراپند اللہ بن سکتم اللہ پر اسحال کی جتا اعتماد کو ان کے پا اللہ بن یا عشق سکتم اللہ پدا سحال کی جزء اعتماد کو پا اللہ بن او توکلنا علی توکل کو پا اللہ بن. دین معلوم شاہ پیغمبر علیہ السلام د جزامی سره خوراک کړي. حال ترا غلیلی د جزامی نه داسې او تختا لکه سړی د اسد د تختی. فرمایي د دې وجنا زموږ علماء کرام فرمایي بعض بیماریاں داسې دي چې هغه یو د بل ته لګي او بعض بیماریاں داسې دي چې یو نه بل ته نه لګي. بعض بیماریاں د بدن سره تعلق سات بلڈ پریشر نے شوگر نے یو انسان د بل ته نه لګي. دا داغه د بدن سره تعلق سات. بعض بیماریاں داسې دي چې هغه د یو نه بل ته لګي. زکام نه نا کرونا چې مخکې راغلی و فرمایي د یو انسان نه بل ته لګي چې کومه بیماری د یو نه بل ته نه لګي نو هغه حریص باغې باندې محمول له او د جزامین داسې او تختا لکه څنګه سړی نه ځبنی نه تختی هغه بیماریانو باندې محمول لې چې یو نه بل ته لګي. دلته پیغمبر السلام جزامی راونیو او داغه سره خوراک وکړو. موږ وایو یو دا چې دا حدیث ضعیف دی هغه حدیث په قوت کې نه رس دا حدیث ضعیف دی. دویم دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتا واجد بیماری ما تا نلگی نو دا یموی سکتم باللہ فرا سیال کشتے اعتماد کے واللہ بن یا حال کونی سکتم باللہ فرا سیال کشتے اعتماد کو با اللہ بن نو دا ربی علیہ السلام خصوصیت دے. هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث یونس بن محمد عن المفضل بن فضالة والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري
والمفضل فزاد شيخ آخر مصري اوثق من هذا دانین زیاد سکنے واشر زیاد مشہور رہے وروا شعبۃ هذا الحديث عن حبيب بن شهيد عن ابي بريدة ان ابن عمر اخذ بيد مجذوم فرمائی ان عمر اخذ بيد مجذوم وین ولاس مجذوم او فرمائی وحديث شعبہ اشبه عندي واصح حدیث شعبہ زیاد مشابه زمین باندې او زیاد اصح ده بہرحال په دغه طریقې سره منګ روایتو کې تطبیق کو ور پسې وما جاء أن المؤمن يأكل في ماء واحد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن رافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في ماء واحد. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأبي بكر وأبي موسى وجهل القفاري وميمونة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. باب ما جاء ان المؤمن يأكل في ماء واحد باب دے ما نہ کرے روایت کی چراغلی دی مومن خوراک کی پیو کل باندې اور اس راضی کافر خوراک کی پیو کل باندې حدیث مبارک کرانو میں قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في 7 أمعاء کافر خوراکی بو کل موبان والمؤمن يأكل في ماء واحد او مومن خوراکی فرمائی ویو کل موبان. امام ترمذی رحمہ اللہ حکم لگے هذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن ابي هريره وابي سعيد وابي نضرة وابي موسى فرمائی پدے باب کے رضی نوم روایت راغلی وجہجال غفاری ومیمونت وعبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمرو ددی نوم روایت راغلی فرمائی دا یو روایت د تفصیلی ذکر کرے اور دازو روایت ته اشارہ کرے اور پدے وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه كافر فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فقربت فشربت ثم أخرى فقربت ثم أخرى فشربه حتى شرب حلال 7 شياه ثم أصبح من الغد فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فقربت فشرب حلالها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في ماء واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه زيف كافر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رسول اللہ علیہ وسلم یو کافر لمیل مسیاو کرا نو حکمو کا پیغمبر علیہ السلام ناگر پر بشاتن پشات سر پخولبت اغاولو شل شوا فشربا اغا پیوسکل ثم اخرا بیا بلی چیلی سر فخولبت اولو شل شوا پشربہو ثم اخرى بأدريم چلی اغول شل شعب شربه حتى شربا حلاب 7 شیاء تردے پوری چدو چلولو شلی پی اسکل ثم اصبح من الغدیم یا سبالا سبائی کے فاصلہ میں اسلام روڑ حکم مکاغر پر بیوم السلام بے شاتن پیو شات سرا فخولبت پشرب حلابا
چلی ولو شل شا دا غی پی وسکل ثم مرلو بی اخرى بیا حکمو کناغن پارا پا بل چلی من دی داولو ولو شی دا غی پی جسن فلم یستم مها یور المخی چیمان نو راوڑے دو چلو پی وسکل